السلام علیکم ملګرو. د مفتی منیر شاکر صاحب زوی په منبر ناس د محمد صلی الله علیه و وسلم په مسند ناس او دومره غټ الزام دومره غټ تهمت په علما کرامو باندې تاسو د خبرې واورئ او د دې نه پس حقیقت اصل حقیقت د دې نه بعد واورئ. راځئ د ویډیو کلیپ وګورئ. څو ورځې مخکې اوس هغه د وزیرستان کې دماکه شوې ده او چې کوم خلکو ته خدایتوب درجه ورکړې چې تپوس دې کول ورته وایي چې هغه چا تپوس وکړه چې کوم چا کړی دی. نو ته خپل مفاد ته پر خلک بقاعده په دې سیمبلې مخې ته کېنه ته غټ غټ جلوسونه وباسي چې خپل مفاد دي چې خپل خبره د کرسۍ په خبره دي غټ غټ جلسې کې روډونه باندې او نه چې وزیرستان کې معصومه ماشومان وجل شوي دي شهیدان کړل شوي دي هغې ته دا خبره کې دا چا کړي دي هغې ته تپوس کوه. مسلمانه په قرآن باندې ځان چې کوی کې د دې خلکو حقیقت به درته معلوم شي د دې ټوک بوک به درته معلوم شي د دې منافقت به درته معلوم شي. یقینا ملګرو تاسو به دا کلیپ کتلی وي. د دې خلکو مشن دا دی علما کرام ټارګټ کول. د مفتی منیر شاکر صاحب هم دغه مشنو او د دوی هم دغه مشن دی. دا وایي چې علما کرام د وزیرستان په واقعه باندې ولې خاموشه دي. انا لله و انا الیه راجعون. دا تاسو وګورئ ملګرو په کومه ورځ چې واقعه وشوه نو په هغه ورځ باندې د جمعیت علما اسلام ضلعي امیر په دغه واقعه په دغه ځای کې ناست دی او دغه جنازې هم پرتې دي هغه پکې ناست دی. د دې نه بعد که تاسو راشئ دا وګورئ د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن صاحب باقاعده هوایي خبرې نه دي. تاسو سرچ کړئ د انټرنیټ دنیا وګورئ پوره دنیا کتلی دي. هغه باقاعده په اسمبلی کې आवाज اوچت کړی دی د دې په خلاف خبرې کړې دي او مذمت یې کړی دی او د حکومت نه سوال کړی دی چې آیا د دې خلکو جرم سو. بل طرف ته که تاسو وګورئ دا یو عالم دین دی د وزیرستان نه منتخب شوی MNA دی عالم دین دی. د باقاعده دغه د شهداو د ماشومانو تصویران هلته وړي دي او په اسمبلی کې دننه د حکومت په مخ کې خبرې کړې دي د حق خبره کړې ده چې د دې ماشومانو جرم سو. خو افسوس چې دا خلک نن په منبرونو باندې کینی او د علما کرامو خلاف دوی وایي چې علما کرام په دې باندې ولې خاموشه دي. حالانکه په دې واقعه باندې د علما کرامو نه علاوه بل چا د سره خبره کړې نه ده. خو افسوس دا دومره غټ الزام او تهمت لګی او دومره د غلط بیانۍ نه کار اخلي د علما کرامو د بدنامولو دپاره ځکه چې د دوی دکانداري د علما کرامو د وجې خرابه ده. د یهودیانو مشن دا دی چې د علما کرامو باندې عوام شکمنه کوي. د عوامو یهودیان و چې تر څو د مسلمانانو په معاشره کې علما کرام موجود وي نو د مسلمانانو نوجوانان گمراه کول دا مشکل دي. تاسو داسې چل وکئ چې دا عوام چې کوم دي دا په علما کرامو باندې شکمن کوي. د علما کرامو د عوامو سره چې کومه رابطه ده دا کټ کوي دا تعلق ختم کوي. نو دوی لګیا دي همغه مشن یې شروع کړی دی او په هره خبره کې علما کرام ټارګټ کوي او کوم چې اصل ظالمان دي مجرمین دي د هغوی په باره کې خبر هم نه کوي. د PTI صوبایي صدر جنید اکبر وایي چې د صوبایي حکومت د اجازت نه بغیر نه اپریشن کیدی شي او نه حمله کیدی شي. خو نن دا په منبر ناست دی او دا علما کرام ټارګټ کوي او دغه چې اصل کم مجرمان دي د خیبر پښتونخوا حکومت وزیر اعلی هغه نه ټارګټ کوي د هغوی نوم هم په خوله نه علي او راځي علما کرام ټارګټ کوي. نو ملګرو کوشش وکئ د دې فتنې نه ځان وساتئ د علما کرامو سره کلک ودرېږئ او د علما کرامو لمن ونیسئ ورنه قسم دی اخره زمانه ده تباه و برباد بشئ.